بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب وفات شه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکني تر ابو طالب کوله، او ابو طالب به د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنې ته دومره متوجه و چې هغه به په خپلو اولادونو او په خپلو زامنو ډیر اوچت ګڼه. حتی په ځینې سفرونو کې به ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره بوه. په یو سفر کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کال او 2 میاشتې وه، ابو طالب سره شام ته لاړه. چې کله د شام ځمکو ته ورسېد، هلته یو راهب و چې په دوی شپه شوه، نو هغه د میلمستیا بلنه ورکړه، او د میلمستیا ټوله بلنه هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر وه. او هلته دا ویلي چې کله تاسو د دې ځای نه راپورته کیدلی، هیڅ کاڼی او همدارنګه هیڅ لرګی نه و چې هغه به په رسول الله سلام نه کوه، او په آسمان کې ما وریځ لیدله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوری کوه او هغه به د حرارت نه ساته. هغه هلته د رسول الله په رسالت باندې شاهدي ورکړه، او ابو طالب ته دا توصیه وکړه چې د خپل وراره بیرته مکې ته واستوه، تر څو چې د شام یهودیان دې ته څه آسیب او تکلیف ونه رسوي. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه الله کوله، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلي ناوړه عادتونو څخه لرې د الله په حفظ و امان کې رالوی شه. په ټوله قبیله کې تر ټولو زیات د مروت او ښو اخلاقو څښتن و، تر ټولو زیات حیادار و، تر ټولو زیات ریښتینی و، تر ټولو زیات امانتدار و، او تر ټولو زیات د بدو اخلاقو څخه لرې و، تر دې چې په قوم کې ورته د امین او صادق لقب ورکړی شوی و. رسول الله خپلولي پالله، د خلکو سره به مرسته کوله، د میلمنو قدر و عزت یې کاوه، د نیکي او خیر په کارونو کې مرستندوی و، د خپل لاس له ګټې څخه یې خوراک کوه او په لږه روزي قناعت کوه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 14 یا 15 کلونو شه، د قریشو او قیس ترمنځ د فجار په نامه جنګ پیښ شه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ګډون درلود او خپلو کاکاګانو ته یې غشي ورکول، هغو سره یې مرسته کوله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جګړه کې ونډې اخیستلو سره جنگي تکتیکونه او همدارنګه عسکري فنون زده کړل. نو اوس چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کلو ته رسیږي، هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره واده کوي. خدیجه رضی الله عنها د عقلمندي، نیکو اخلاقو، د مال د کثرت په لحاظ د قریشو ښځو سربهره وه. یعنی د رسول الله نه مخکې بل خاوند درلوده په نامه د ابو هاله، هغه وفات شوی و. نو خدیجة الکبرا کونډه وه. نو خدیجة الکبرا چې کله رسول الله سره واده وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجة الکبرا عمر 40 کاله و. او خدیجة الکبرا تاجره او سوداګره ښځه وه چې هغه به سړو ته د خپل مال په مضاربت او تجارت سره ورکوه، او قریش هم تاجر خلک ول. نو یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجة الکبرا مال سره شام ته لاړه.
د نورو سفرونو نه کم سفر چې رسول الله د خدیجة الکبرا مال سره کړی و په دې کې ډیره زیاته ګټه وه. نو خدیجې رضی الله عنها د رسول الله ریښتیني صداقت، نیک اخلاق او خیرخواهي تجربه کړل او د هغه لوړ شان او حیثیت ورته معلوم شو. په داسې حال کې د قریشو ډیرو معتبرو خلکو د خدیجة الکبرا نه د واده غوښتنه کړې وه، خو خدیجة الکبرا رد کړې وه. اما خدیجة الکبرا پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د واده پیغام استوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د واده غوښتنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ترونو سره مشوره کوي. د دې نه وروسته سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنها چې د محمد رسول الله تره دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره پر خدیجة الکبرا مرکه کوي او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها د کورنۍ د موافقې څخه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کاکا ابو طالب د نکاح خطبه لولي او دا نیکمرغه واده ترسره کیږي. نو خدیجة الکبرا لومړنۍ ښځه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره واده وکړه او له ابراهیم پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولادونه د خدیجة الکبرا نه زیږېدلي. 6 اولادونه د خدیجة الکبرا دي. یو زوی د محمد رسول الله په نامه د ابراهیم، هغه د ماریې قبطیې نه زیږېدلی دی. نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر په 15 سپرلي کې داخل شو، قریش راټول شول او په دې تړون وکړه چې د کعبې پخوانۍ ودانۍ به موږ او تاسو نړوو او په اساسي توګه به بیا ودانوو او کعبې ته به چت هم ورکوو، ځکه مخکې کعبې چت او بام نه درلود. خو کله چې د کعبې د خونې دیوال د حجر اسود د ایښودو ځای پورې راورسید، د قریشو د قبیلو ترمنځ د حجر اسود په ایښودو او د دې شرف او عزت په لاسته راوړلو کې اختلاف پیدا شو. هرې قبیلې دا غوښتل چې د دې جنتي ډبرې او کاڼي د پورته کولو او ایښودلو افتخار هغوی ته ور په برخه شي. هرې قبیلې به دا ویلي چې حجر الاسود به موږ دلته په دې دیوال کیږدو. این تر دې چې خبره د خونړۍ جګړې د پیښېدو تر حده ورسېده او هرې قبیلې د جنگ لپاره ځان تیار که. بنو عبدالدار او بنو عدي چې دوه لویې قبیلې وې په مکې مکرمې کې، هغو د وینو یو ډک خم راوړه، لاسونه یې پکې ډوب کړل او په مرګ یې سره قسمونه وکړل. همدې تورتم فضا او جنگ حالت تر څو ورځو دوام وکړ. بالاخره عرب په دې باندې سلا شول چې سبا هر څوک د حرم په دروازه لومړی داخل شو، د هغه فیصله به ټول مني. سبا تر ټولو لومړنی داخلېدونکی کس حرم ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې قریشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده، ټولو په یو آواز ویل دا امین، دا ریښتونی دی، دا محمد دی، موږ د دې په فیصله باندې راضي یو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر لوړ حکمت سره د دې فتنې مخه ونیوله او د خونړۍ جګړې وریځې د قریشو له آسمان څخه وشړلې. تاسو د محمد رسول الله حکمت ته اوس ګورئ چې څومره په حکمت باندې د دې فتنې او د دې جګړې مخه نیسي او په مکې مکرمه کې چې کومه لویې قبیلې ژوند کوي، هغه ټولې د حجر الاسود په ایښودلو کې شریکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک صادر هواروي او حجر الاسود را اخلي، په دې صادر کې ږدي په خپلو مبارکو لاسونو. رسول الله حجر الاسود را اخلي، په دې صادر کې ږدي او بیا هرې قبیلې ته د صادر یوه څوکه یا د صادر یوه پیڅکه په لاس کې ورکوي او د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پورته کولو امر کوي چې تاسو اوس کاڼی پورته کوئ. نو کله چې ډبره او حجر الاسود د ایښودو ځای ته ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر الاسود په خپلو مبارکو لاسونو په هغه معین ځای کې کیښوده او د دیوال د پورته کولو کار بیا پیل شو او په دې توګه د فتنې او جنگ
مخه ونیول شوه او دا ټول حکمت الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودلی و. دا په هغه وخت کې چې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري مبعوث شوی نه دی او قریشو رسول الله ته امین ویل، رسول الله ته یې رښتینی ویلې او دا به ویلې چې دا محمد دی، دا امین دی او دا صادق دی او د هغه خبره به یې منله. اما وروسته د خپل شخصي ګټو لپاره د رسول الله په خلاف باندې پاڅون کوي، خو بیا هم فتح او نصرت الله رسول الله ته ورکوي او هغه کینهګر، هغه حاسد الله رب العزت ذلیل او رسوا هم په دنیا کې ګرځوي هم په آخرت کې. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته په هر یو لوري نور په نور اورېده، د پاک عاشق معشوق ظهور اورېده، هر څه په ځمکه جام پراته و خلکه، بلکل د ځانه خبر نه و خلکه، د پاک محبه محبوب رازو خلکو، نادر وصال د بېنیازو خلکو، چې د بل چا داسې کېدلی نشي، دغسې شپه بله راتللی نشي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د فضول تړون یا حلف فضول، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضول په تړون کې ګډون درلود. د عربو په منځ کې دا د ډیر عزت او افتخار وړ تړون بلل کېده. د دې تړون لامل دا و چې د زبیدې قبیلې یو سړی د تجارت په غرض د ضرورت وړ توکي مکې مکرمې ته راوړل او دا د مکې مکرمه کې د مکې په تاجرانو باندې او د مکې مکرمې په خلکو باندې خرڅول. چې کله هغه مکې مکرمې ته راورسید نو د قریشو یو مشر عاص بن وائل هغه د دې سړي نه ټول واخیست او د هغې زبیدې قبیلې تاجر پیسې ټولې ستړې کړې، هغه ته پیسې ورنه کړې. نو د زبیدې قبیلې غړی د قریشو مشرانو ته ورغی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د عاص بن وائل څخه د حق په اخیستلو کې دې سره مرسته وکړي او دې سره همکاري وکړي. لکن د قریشو مشرانو او سردارانو د عاص بن وائل د اجتماعي حیثیت په نظر کې نیولو سره د زبیدې قبیلې مشر او هغه تاجر وراټه او هغه سره هیڅ کومه مرسته ونه کړه. بیا هغه لاړه د مکې مکرمې نورو مشرانو ته ورغی او د هغوی نه د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه چې زما پیسې د عاص بن وائل نه واخلئ. نو په دې سره د څو تنو بامروته او زړورو خلکو احساسات او جذبات په جوش کې راغلل. خلک یې د عبدالله بن جدعان په کور کې یوې غونډې ته راوبلل او د الله په نوم یې په دې خبره باندې ژمنه او تړون وکړه چې تل به د مظلوم تر څنګ ودرېږي او د ظالم څخه به د هغې حق اخلي. نو عربانو دا تړون د حلف فضول په نامه یاد کړ. د دې غونډې څخه وروسته ټول په ګډه د عاص بن وائل کور ته لاړل او د هغې څخه یې د هغې زبیدې قبیلې سوداګر پیسې او مال واخیستل، هغه ته تسلیم کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې تړون باندې ډیر افتخار کوه او رسول الله به په دې تړون باندې ډیر ټینګ ولاړ و تر دې چې د مبارک بعثت څخه وروسته ویل د جاهلیت په زمانه کې د عبدالله بن جدعان په کور کې یو تړون کې شریک شوی یم، که اوس د اسلام په وخت کې داسې تړون ته وبلل شم دا بلنه به قبوله کړم. په دې تړون کې شریکو خلکو دا ژمنه وکړه چې حق حقدار ته وسپاري او ظالم په مظلوم غلبه او تسلط پیدا نه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تړون کې هم ګډون کړی. د الله رب العزت حکمت، د الله رب العزت تربیت په دې کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امي او بېسواده سپک شي چې نه په لست پوهیږي او نه په لیک باندې، تر څو د اسلام د دښمنانو د تهمت او بدګماني دفع شي. نو د الله رب العزت کلام دې خبرې ته داسې اشاره کوي لکه سورة عنکبوت 48 آیت کې وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. ای محمده
تا د دې قرآن له راتللو څخه د مخه لیک او لوست نشه کولی، که نه نو باطل منونکو به هر ډول شکونه کړي وه چې دا قرآن تا پخپله لیکلی یا تا پخپله جوړ کړی. همدارنګه قرآن په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امی لقب ورکړی، لکه په سورة اعراف په 150 آیت کې الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. هغه خلک چې د امی پیغمبر او رسول پیروي کوي، هغه رسول چې د هغوی په کتابونو تورات او انجیل کې یادونه او ذکر شوی دی. کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 40 کلو ته رسیږي، د نیکبختي د پسرلي وږمې راخپرې شوې، د بعثت وخت را رسیدلی و. همدا د الله سنت دی چې کله ترږمې سختې او بدبختي اوږده شي د رڼا څپې ورپسې رالیږي. دا د الله سنت دی چې کله ترږمې سختې شي او بدبختي اوږده شي د رڼا څپې ورپسې رالیږي. د چاپیریال په لیدو سره د رسول الله اندیشه آخري حد ته رسیدلې وه. د تفکر او عبادت لپاره ځان ته او یوازې د خلکو څخه لرې کیناستل رسول الله ته د هر څه ډیر محبوب ول. نو رسول الله به د مکې مکرمې څخه اوت او په کندو او غرونو کې به دومره وړاندې لاړو چې د مکې د خلکو کورونه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پناه شول، او په هره ونه او ډبره به چې محمد رسول الله تیرېدل هغو به ورته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله. لا په پیغمبري نه دی مبعوث، خو رسول الله چې په هره ونه او په هره ډبره باندې تیریږي هغه آواز کوي چې السلام علیکم یا رسول الله. محمد رسول الله به خپلو څلورو خواته وکتل، غیر له ونو او د بوټو نه به بل څه په نظر نه راتلل، خو بوټو او ونو به په محمد رسول الله سلام اچول. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی پیل د ښو او نیکو او ریښتینو خوبونو څخه شروع شي. هر خوب به یې چې وکاته د سپین سبا په څیر به کټ مټ همغسې په خپل ژوند کې رسول الله لیده، لکه څنګه چې خدیجة الکبرا او عایشه رضی الله عنها په خپلو ویناو کې دې خبرو ته اشاره کوي. ډیر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرا غار ته ته، هغه د مکې مکرمې 5 میلي کې پروت دی چې یمن طرف ته غر دی، او هلته به رسول الله پرله پسې 2 ورځې او شپې پاتې کېده، او ځان سره به د ضرورت وړ خواړه او اوبه وړل، او د ابراهیمي حنیفي طریقې او د سلیم فطرت مطابق به محمد رسول الله دعا او عبادت کوه. الله رب العزت دا شرف موږ ته هم حاصل که چې موږ بوزي د حرا غره ته او هلته په هغه غار کې ننوځو او 2 رکعته لمونځ وکړو. الله دې ټولو ته نصیب کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه غار کې د الله رب العزت په عبادت باندې مصروف او مشغوله و. د سیرت اکثر کتابونه لیکي چې د رمضان د مبارکې میاشتې 18 نیټه وه، او ځینې 40 او 23 لیکي چې فرشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې نیسي او دا ورته وایي چې اقرأ ولوله. رسول الله وایي ما ورته ویلي چې ما انا بقارن، زه لوستونکی نه یم، زه لوستل نشم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا یې په خپلو لیچو کې د سینې سره کلک ونیولم او زور یې راکه، بیا یې خوشې کړم، بیا یې راته وویلې چې اقرأ ولوله. ما ورته ویلې چې ما انا بقارن، زه لوستونکی نه یم، زه لوستل نشم کولی. 2یم ځل لپاره بیا یې ونیولم، دا خبره بیا ما ورته وکړه. 3یم ځل لپاره یې ونیولم او زور یې راکړه او بیا یې خوشې کړم او ویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو همدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت لومړنۍ ورځ او د قرآن لومړنۍ وحی وه چې په غار حرا کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العزت لخوا په پیغمبري باندې مبعوث شو. محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم د 40 کلو و چې په مکې مکرمه کې د الله له طرفه د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې رسول الله ته وحی راځي او دا په پیغمبري باندې مبعوث کیږي. وروسته د دې نه چې الله رب العزت په محمد رسول الله باندې وحی رالیږي، فرشته او ملکه ورته رالیږي، رسول الله سخت ویریږي او روانیږي د خدیجة الکبرا کور ته ځي. هلته په رسول الله باندې تبه راځي، په رسول الله باندې لرزه راځي او دا آواز کوي خدیجې ته چې زمې لونې ما ونغاړئ، ما وپیچئ چې شی راباندې واچوئ. نو چې کله د خدیجې کور ته ځي دا به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو انشاءالله په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. وتفولا وجوه باند بلد کلا چې سرکا وجانان بلد دا نظاره بیان دلی نشي دغسې شپه بله راتللی نشي. عاشق معشوق تخفل وصال ورکاو، عظیم شرف د جمال ورکاو، خدای ښکارولو خپل شان د مینې، عجیب رازو د جانان د مینې، چې سایان د سپین هم پاتې دي، لا هم په زړه کې د جانان پاتې دي، څوک مقصد ته رسېدلی نشي دغسې شپه بله